السلام علیکم. تا به داسې خلک ډېر کتلي وي چې دا سکین یې پټې پټې شوی، ایا دا ټچ کېدو سره لګېږي که نه؟ او دا خلک وایي پی چې وسکل شي او میان یو ځای هغې سره دا مسله راوځي. اصل کې څه مسله ده؟ د انسان باډۍ کلر چې کوم همدی د انسان د باډۍ رنګ دا یو د دې سکین نه لاندې یو خاص قسم سیل دی، هغې ته وایي میلانوسایټ. هغه یو خاص قسم کیمیکل ریلیز کوي، هغې ته موږ میلونین وایو. د هغې د وجې نه د باډۍ خپل رنګ وي. نو کله کله د انسان موږ ویلو چې یو سیسټم پکې دی، هغې ته ایمیون سیسټم هغې کله مازغه کار پرېږدي، په دې اټیک شروع کړي او وایي که دا چېرته وایرس دی یا بکټریا یا پنجه د بار نه راغلی دی، نو په دې چې اټیک شروع کړي هغه سیل مړه شي. دې د وجې نه چې مړه شي نو سکین کې چې دی کوم میلانوسایټ چې رنګ یې ورکړی ګر چاپېر یا ګول ګول هغه مړه شي، نو بس هغه بیا نه ښکاري. نو دې د وجې نه دغه بیماري لګي. دا دغې سره څه تعلق نشته چې یو سړي پی څکلي دي یا نه دي څکلي، او زیاده د څه وجې نه کېږي، یو څه وجې دي. یو ته وایي اټو ایمیون ډیزیز، هغه بیماري چې ایمیون سیسټم پکې اټیک وکړي، موږ ویل چې ایمیون سیسټم فیل شي او په دغې باندې اټیک شروع کړي. بل چې د جینیټکس هم کېږي، ځینې فیملیانو خاندانونو کې دا مسله وي، بس همداسې هغوی کې فیملیانو کې دا را روان وي نسل در نسل. بل سټرس او ټینشن چې داسې واقعي کیمیکل ایکسپوژر نه، ځینې خاص قسم کیمیکل دي هغې سره هم دا مسله کېږي، دا سړي ته لګي. نو کله چې میلانین ډای شي په پوستکي کې دغه کیمیکل مړه شي، دا کوم سیل چې دا جوړوي دا نه جوړېږي، نور بدن یو شان دا رنګ نه وي. د دې به علاج څه دی؟ د دې به پوټو طرف یې ورته وایي د لیډ په ذریعه باندې ختمول، د هغې ډېر ښایسته علاج دی. هغې سره هم کېږي. یو څو قسمه کیمیکل او ګولۍ دي سټیرویډ او هغه ورکوي، هغې سره هم ګزاره کېږي. او کرېمونه دي مونوبنزون ورته وایي، او یو ته مایکرولس، هغه یو دوه قسمه کریم دی هغه ورکوي، هغې هم پکې ښه ټاپ رزلټ دی.